دا د اکبر بچا لټان دا د اکبر بچا لټان دي دا حکمران طبقه چې دا لټان د اکبر بچا زمانہ کې درې لټان داسې پراتونو دا یو په دې سینه بیره پرتاو چې بیره پرتاونو پاس یو سور سړی روانو ول کاکا خبره وره ارا کوشوي چې دا بیماران دي جوړي او دوی اوس داسې پراتی چې داسې پراتی دي نو ول دا بیره می پسینه پرتا ده لګا دی خپل کې رواچو هغه دا خیال کړی چې دا جوړه فالج بواله یا ولی کاکا بیماری ول نه ټیک ټاک ول نو دې نه بیره خپل ته کولې نه شو زدي داس نور پس را کوس کپ چې پړق شو په دې مخې واله ا دویم چې ور سره پروت ول سميو ولی ور پرون می غول کړیو نور علی کونه نه پاکوله دې حرامي سميو آی پر خدا دویم یو دو پټاخې لگاو چې دا دویم لگاو کو دریم ورته چې وای دا دوه آرام ول پتا څه چل ول زم پروتم پرون می سپی خله کی متیاز کولی دوی ورته کورې نه وای په ایمان دا هغه دي کنه سینس تا ګورو دی تا ګورو جال جوړول تا ګورو دی تا ګورو توپی جوړول تا ګورو دی تا ګورو سلوخ کاله وشو چې په سلوخ کاله کې یو حکومت د ملک د ترقی اس کوشش نه کړي سوا د خزو د طرف خزو له داسې ترقی او ازادي ور کړی دا ترقی ورشه هندستان کې وګورئ شرمېدلو بغیرت ورشه ترقی د چین وګورئ تا نرستو آزاد شوی ملکونه دي ترقی د غي وګورئ دا هغه هندونه نه چې تاسو مې سل پاپړ د یو لور سل پاپړ د یو لور نه بیا په مخه کړی د دې د خبرونه اوري مونږ دې لاس وروړان دیکھو او راجیو ګاندھی سره او زمونږ خارجه سیکریټری ور سره ملاو شو او زمونږ صاحب صاحب ایوب چې ده نمره خو یې دغه ده ور سره ملاو شو او ورغه لنغه لنګمار بیا په مخه کړی یې کني په مخه سټی زونه در باندې لګی دي تاسو بچو سل پاپړ دی یو لور سل پاپړ دی یو لور تاسو دا نه صوبه زراعت پښتانه به د خپل دار وګورئ که یو بمره وګورئ دا تیزونه به وګورئ په سن 65 کې ملک تیزونه چول تاسو ته ګورئ ملک ترقی ته ګورئ ملک هیڅ طرف نه دا حکمران طبقه د دې اهل نه ده چې ملک تاسو په ایمان وای په ایمان په جمعات کې ناشته چې زمون قومي اسمبلی وګورئ چې دا کم کسان پکې ناشته دوی به د ملک ترقی اساس باب جوړي زمون دا صوبایي اسمبلی دلته وګورئ دا چې راجم شدوی له خبري ورزي دا دل کابینټ میټینګ کابینټ مال خندار کابینټ میټینګ ویو شو دا فیصله پکې شو کابینټ تراشه دا زمون کابینټ وګوره دا زمونږه اسمبلی وګوره دا زمون منبران وګوره دوی چې روزي اوس یو شوشه خوشی کړي د شریعت بیل شوشه خوشی کړي چاله شریعت بیل پیش کړي تاسو ته دا وایم زما دا خبره د دنیا ګټ تورس چې دې شریعت بیل والو نه تاسو کوي چې تاسو شریعت بیل چاته پیش کړي کزي اولاد تم پیش کړي نو اخو اسلام دی ټول اخو ټول اسلام ټیک شو هغه پرون نو ویلي چې تاسو که اسلام منئ نو زه 15 کالو له صدر شم ویلیو کني ویلی نو دې ټول اسلام دی د سر نه تر خپل پورې د قومي اسمبلی تم که پیش کړي قومي اسمبلی ممبرانو ټولو د اسلام په نوم خلکو له ووټ اغسته کړي ټیک ده اسمبلی اسلام دی صدر اسلام دی نو تاسو دا شریعت بیل پیش کړي چاته دی په دې نه پوهیږئ دا دي جماعتونو ته دا روټي خلاص مليان چې درشي کنه چې شریعت بیل پیش کړي پیرا پاسي دي مړی نه ونی صحیح چې دا شریعت بیل دي چاته پیش کړي بل دا چې په کم کور کې د خزي او د میړه جوړ را نشي نو دا هغه کور نه خزه یا مټیزيږي یا د میړه نه طلاق لیکل ها یا خو ته مټیزه شو ته یا ته طلاق په اسمبلی کې ورسره ناشته د مینه استل پس خورده خوري تالی سټي او قوم توکه چې ما ورته شریعت بیل پیش خو استعفا ورکړي اسمبلی ورته پرې دی سېنیټری ورته پرې دی تروزي استعفا ورکړي نو دا بل ډونګ مچاو کړي صاحب چې کال خو تیر شي کنه نو یو شوشه پرې نو ټول کال بیا په خلک اخته پاشوشا صدر سے بیا د خیر په غونډای کینی بیت الله شریف ته منډه کی چې یا الله شوشه می پرېخي پکې می کامیاب کړ پکې کامیاب کړي کال بیا خپل مخې کال لبوګ بل یو شوشه وپری دا لاس کال په دې شوشو تیر کړ والله کنه اسلام شتا نه دین شتا نه مذهب شتا نه په دې ملک شری نظام وګوره
دومره دا چار سړی ته پړ کې دا درد ساتل پکار دی چې خدای د ملک قانون قرآن پکار د ملک قانون شریعت پکار دی. دا پاکستان د ډیرو خلکو په قربانو او په وینو جوړو او د دینا اهل د لاسه تبا کیږي لګیا دی. خدای دوی تبا کی او د ملک لاج وساتي. دا زمونږ ملک دی، دا زمونږ وطن دی. خدای دې نه کی هغه سات کدی ملک تیا روس راغی، ته ملک تیا اندو راغی، زمونږ بسالی مونږ به بیا هغه سپیو لکه د انګريزانو په وخت کې سپی. د انګريزانو د اسونو خاصنه به مونږ پاکول او د انګريزانو بوټان به مونږ پالش کول او د هندوانو دغه پیتلو لوخي به مونږ وینځل. زمونږ د کلی کې یو د کلی کې دا چې مبارک کلی دی چې پکې ناشته دی کلی کې یو د هندوانو تالی سټونو پیسې ور سره بیا ډېرې رالي. نو ماته یو ورځ چې مولا سم مولا مولا ما د سړی زوی شو ما نه لیدل تا چې د هندوانو هغه برتنونه به مانچ کول او د هندوانو په ګودامونو کې به بورای اوچتولې. اوس د پاکستان د برکت تام خلک کګه کې او خبرې کوي. دا خسکی مالدار چې دي د دوی دا خبرې ووري لګي. دا اوس چې ولده هیروین د برکت پیسې را هیروین سمګلینګ څوک کوي؟ حکومت کوي. د چا په جازونو کې هیروین دي، بټای د چا په حکومت کې جوړي دي. د چا ستا په ایجنسو کې بټای نه دي، هغه ایجنسي ستا نه دي. ستا پولیټیکلانو ستا پیګانو تحصیلداران کې مقرر نه دي، ستا ملکان نه دي، ستا مراعات نه خوري لګي. بټای چرته دي جوړیږي چرته سمګل کیږي پخرونو نه زی او نه پیدا زی ستا په جازونو کې. بیا دا ثابت نشو چې کوي ممتاز ملاو ور سره تاسو نو وی درمیان قار دریا ہم چو بندم کر دئی باز میں گوئی کہ دامن ترمکن ہوشیار باز کیم پخپلا او ملامت کیم ما سوکی نند قوم بچی کدی روین دلاسه تباکیگی زموار تاسو زبو غوارم چې په دې ملک بدا شی نه او زبد ملک حکمران قسم په خدای دې چې اور در باندې بلک اور او په ژوندون کابل کې ولی امنو یو نن به روټه کم پخ کړي و کم چې داود صدر داود په ورغه چې روټه وتل لکم ول دا ولی جی ول بزنس سره په نهونی او تنور ته ورواچو او سره پکې خو چې دروټای نه مخ کې تا کباب چې ستا عمرې چې بیا نه کم روټای ته روټای کم ولی یو په تنور کې اچوم تو ګوره چې بیا روټای کم یو په والا رانی سم چې دادی کې وبو ولی تا ولې او مغه کړهی لاندې دې سر دنه نه کم چې کم کړی دي اور دې ته لاندې سر دې ته دنه ګجر دې اتر پای پاو پای شنو اوس تم پکې وبې اوس تم وبې پکې رش ټوله میخ سرکاري فارم ته ولېګم او ګجر رونی سمو سرلان دی او په پاسه ځوړم تو وګوره څه چل دی په واخه سپیټر مقرر د سپیټر کور ته صاحب نارای غوخه دړای لاړ شي مردار میخه قصاب خانه کې د سپیټر صاحب جیب ته پیسې لاړ شي د کمیټې دغه مقرر دی دړوغه د کمیټې اوله مشر تار پیټو وګوره میر صاحب میر آئے ممبران عملائے زبویم چی دا کار نغوارم مانا بے پا ملک سوکو قبائل دی آزاد مزاد پکی نشتا قسم پا خدای دے چی بلڈوزر در باندے ہو گرزو چی میں غلط کار در کیوں نری تو گو رہا چی دا خلق تکلیق کرے و تا پا ایمانے ہوئے چی یو اجڑا بلی جڑا تا غا کولے شی یو اجڑا بلی جڑا تا سویلے شی خبر اخلاص ہوئی یو غل ته سویلې زمونږ یو استاد هغه به وی چې پلاره د شپې روان یو څوک در باندې आवाज وکړي چې هلکه څوک نو ول د سمو وای چې یا ملایم یا طالبم یا سوداګرم یا د سمو وای وې د سوای چې څنګه یې دغه سیو نو ما ورته چې د دې فائدہ څه ده وې د دې فائدہ ده چې کدا ناس سړی غلوي نو پوي بشي چې دام غل دی نو سبا درته نه وي کدا ناس سړی سم وي او تو ورته وای چې څنګه یې دغه سیو نو ای به وای چې دام سم سره نو په دواړو صورتونو کې به بچ شي تاسو خیال راغلی
نو چې څنګه دي دغسې یو غله دي او مونږ هم غلي. واده دی د نوجوان هلکانو ته وایم، دا ځوانان هلکان واورئ، وایي تل به نه یي ستا ځواني او زما سوالونه. سوال د عاشق همیشه حسن ته کړي، خو چې د معشوقې حسن ختم شي د عاشق سوالونه هم ختم شي. دا ځواني به دې لاړه شي داسې خوله به دې شړشړتۍ وي، لاسونه به دې کار دې خوا وګورې. بجای د دې چې ته پردي واده کې یو ججر کلاشن کوپ کارتوس خلاص او هغه پیسې راوړې دلته سپارې پې والي چې د چا بچي به پکې سبق و. د خدای د پاره کلک د سړي د بچي سر در پوري وي په سوچ وکړه. چا په پردي واده کې ججر تشول داغه بلوي اجري د خدای په نيزو کده دی بلوي. واده دی ګامه ګسیټه دی راغو راشي یو کې نه یو پاسي یو التراوړه دلتراوړه وخراوړه کورمراوړه پلانراوړه الکانم په قهر اخته خزي په قهر اخته. ابل ورځ یو مونږ آشنا واده ودونو له په عمر کې چرته نه ځکه چې ودونه د سړی تو بینم عمر یو ځل تلم کې نه پاسي ودرګي زنه اوسګر ودرګي او مای والله دیرش کالو بیا نه ما دا واده ورجې نه دي خوړې دې ته ټینګې د ډېر ګران هغه واده څنګه ډېر خو نن یو بډانه تاسو کومه پرون واده لته ویلاو سره کورې پکې وي چرګان پکې وو معقول تای پکې او فیرلی پکې وا او دا غل عمل پکې خو به ډېر را به دي وي ته کلا دیشه چې ته په معقول تای پکې دي ته ټینګې د ګران دا خو ډېر خنزیر زیاده نفس دا خو ډېر پلیت شی د دې مقتضیات پورا کول سره به جهنم دا د واده اخراجات کتراوړې او دلته په یو چپر جوړ کې چې سبالت د خدای قران تلاندې څوک وای په ایمان دا بلوي اجر او قابل راشي د پلوسو خلقو زما وړو کې تاسو کې لوي شوم راشي انقلاب راولي ځان کې اعلان وکړي تمام علاقې په ساته چې بس نن نه بعد به د مړي خیرات هم دای او د واده روټۍ به هم دای ایمان ته الکه زما واده زما افسوس دا دی چې په نوسه زموږ مرګري اوس مړ دي ټول خدای یو ګل زمان ژوندې دی چې راغلی که نه زما واده دا بجلیګر والا ما ته وی چې الکه کارډ ما زما د خپل کارډ نه خرابه کارډ مړ والله د زوی واده مې کړی حیران نشم زما واده چرالم خلق له چاته مالوري ما د چاروټه خوري دي واده ولنه مال په مام د پلان حق وس زیرت شي نه چا خرم او مې را باندې نه چا مړ کړم نه چا را باندې را پورټو کو نه چا قید کړ یسوع مور مې مړوا خیراتو ته مدرسې ته درکه مدرسې ته ولګلو سب چې زمونږ واسو زئی چې د امور په صدقه جاریه وشي لور مړوا ته چا افریدی مونږ افریدی نه خدای په تورې بلا وال کا ما ته چې اوه نو شو وړم وای ما خام دې خارات کړ معلوم به ما خام تاسو تبا دې تبا تاسو پړم به ما خام په قبر کې په سلور بونی په دې ځخه په دې ته خپل دې لا درد پر ما درد چې د چا زړه کې د صدقې جاریه و سیټي کریم بخش جمعتون او عیدګاګانې او مدرسې جوړې کړې وې 15 کاله پسې د مرګ نه رئیسته زه چې ورلم تابوت رئیسته او مولانا صاحب هرات مولوی صاحب ورته وې ما چې پرای نه نیځي ول نه مونږه ګورو خو چې دچ ورکو تابوت تلری کو په خدای باور وکي ما خام ده 15 واړه وخت یو ځکیږي چا د لمبا او پم په دې ګیره کې پرخه غوندن خط دا مالی دی دا کفن او داغه د مختاب وی چې را پاسی او ستړي مشي راځي داغه ټول ژوند داسې کوي چرته جمعات ګوري سیټي کریم بخ جوړ کړي چرته مدرسه ګوري سیټي کریم بخ جوړ کړي داغه ټول ژوند داسې 15 کال ته خو 15 ورځې پس د خپل مړي رو بس چې 15000 کال روټه خوندر نه ته څه خبره په دې اخون بابا دی رکه 300 کال پس یو مړي لحد سورې 300 کال او زوار چالات سورې ما سورې لګنور کولاو چې مدا سو کته
د شوي کړي خامتا کپانیو دومره زلفې او دومره ګیره هغه ګلکارانو ته مې زما د الله صحبت یې پهونی سي زدي مړي له لاس ورونه کراح کمه چې دسې مې راډک وای چې لاس مې ورړو دا مخ تابل مالوچ دا کپن مې چې داسې کو تابل چې اوس د جولانه چا شوي کړي خامتا راوړي په 300 تاسو خیال زما عزیزانو عرض داو چې دا اورېدو درته دا د لیدو چې د چا ژوند داسې تیری داغه د مرګ نه رستم دالي په دې نوتیا دیره کې اتل سورې پس یو مړ راوځي اتل سورې ډېر ټوپونه وای چې مولانا سه مونږه کلی ته وړو مال مکه وي بیړم غر کشه ګناه ده ویل نه وړو خیر مال زئی ورکشي چې دی لاړ یو غنټه په زم ور پسې ورغم چې د لحد تخته خو را لری کړه په خدای باور وکړه چې وزر واړه لړمان تر وته د لحد وزر واړه لړمان بل درته ترمزو حاجی صاحب زیارت ته تلو باجوړ تتلم ال تور وړو یو بوډا سره سپینګیره السلام علیکم وعلیکم سال دی حاجی صاحب زیارت خو دی وکړو او راځه چې یو بل زیارت ته وکړه ای قبر سره ودا طالب دی داوود باجوړ حاجی صاحب سره په غزا کې شهید شي شپږ میاشتې پسې د وطن خلق خپلوان رااله چې مونږه یو باس حاجی صاحب منې کړ چې یو باس یې ډېر چې وکړه نه منې کړ چې نه منې کېده وزي چې سم خو خدا چې قبر پرانستا او تختې تر لری کې الته د کانی تبزه غون لحد ته ودرو چې را لری کړي د دې خپور د طرف نه د ګلاب بوټه زرغونو او هغه ټانګ داسې پسینه راغله او تک سور ګلاب د دې سپېګمو ته راځي عزیزانو دا اورېدو خبرې نه دي قبر خو علم غیب سره تعلق لري لیکن کله کله دا انکشافاتم قدرت په خلقو کړی دي کتلی دي پسترګو نو دا عالم اخرت ته عزیزانو دا عالم پکې دی او دا حالت نو ښه حالت په دا هغه چای چې په دنیا کې قران او حدیث سره دا مدرسه ده خدای دې توفیق درکړي چې تاسو خزي ګورئ خزي خیرات ومنئ نظر ومنئ صدقه او څه چې وکړي دغه ځای ته را لګي کتابونه ورته پیالي پوزي ورته پیالي کمرې ورته او 2 جوړې کوي یو کمیټه جوړه کوي د دې کلیو د علاقې په سطح باندې چې د دې ځای خدمت کوي به دا 0 روپو چیک دی د مجاهدین باچا د طرفه دا سره مخلص سره دعا ورته کوي چې خدای پاک نور د خدمت کولو توفیق ورکړي بچي ورته خدای وپای او نیکانه ورته لوي زما خو د جیل مرګره پاتې شوه دی ما ته خو خسړې ښکاری نو خبر نیم چې تاسو به څنګه زه خو خسړې هغه چاته هم چې د چا خیر غواړي حاجی یار محمد صاحب د الله 0 روپو اعلان دا د مجاهدین باچا چک وای بچي پرېدم امنا بسم الله کوي دا گزارونه غټ شروع شو نو تاسو نه مې 2 مطالبه یو خو سره داس چې څه مکړه بټی ٹھیک ده جی بل آینده د پاره پړه کې دا خاص کوي چې خدای په ما دې څنګه ربانی کوله نو استاد دین به پوهیږي ٹھیک څه سره داس چې څه فکر نشته ورکه دا قصد کوي چې خدای څنګه ربانی دې په ما کوله نو استاد دې خو غره یو مزیدار خبره یو پیر ته یو سره روان لکه خیال کو چې پیرانو له خلک توفه او ډالۍ وړي ما سره پڅ نشته نو په لار اتله چې نری ډکی را ټولولو یو دمره ګډه جوړ چا پیر تورا شه دوه ودا دي سره وړه ویسه والله ک نور سمي وسکی خدا لرګي مې راوړ چرته لنګر دال به پاخش ول خاور ول لا دا لرګي په بکس کې کېدی یو خپل پکې کنجي مال راک ویسه دا ولی ویسه چې کله مرشم زما د مرګ په دې لرګو ګرمه کوي د اخلاص لرګي دي والله ما به خدای وبد دکه اسه په لار راځي لرګي دي بیا متوازی طالبان به چای پخې والله کده دې اجر بیا پورا کړی واخر دعوانا ان الحمد لله چې دین باقی به الله ساتلې دا چې دي دا پړې یعنی چا چې دا د غوي متیاز د کړي انګريزي وګوري د غوي متیازم چې په لار راځي داسې کی چا چې د غوي متیاز علم ویلي دا پړې لیکي کې علم راغی چا چې قران او حديث ویلي دا جاهل چا کیمستري ویلي دا او چا دا ډیزاین ساينس ویلي دي کنه جی
پاکستان ته ګوره ساينس ته ګوره وي ابای مې لیوانای شو په ترجمه باټینګن غواړي پاکستان ته ګوره ساينس ته ګوره پاکستان ته ګوره جازونو جوړولو ته ګوره پاکستان ته ګوره بحری بیړې جوړولو ته ګوره دا روټي خلاص